نو لومبې ته دې صرف صغیر دی اجتاب یجتاب اجتیابا فهو مجتاب و اجتیب یجتاب اجتیابا فذاك مجتاب لم يجتب لم يجتب لا يجتاب لا يجتاب لا يجتاب لا يجتاب الأمر منه اجتب لتجتب ليجتب ليجتب والنهي عنه لا تجتب لا تجتب لا يجتب لا يجتب والظرف منه مجتاب مجتابان مجتابات. نو په دې کې ډېر قوانین جاری شوي دي. راځو مونږ دغې قوانینو لره په دې کم ټکو د پاسه باندې چې د لاینونه والي اجتاب یجتاب مجتاب او یجتاب مجتاب لا یجتاب لا یجتاب لا یجتاب لا یجتاب په دې ټولو کې د قال والا قانون دا جاری شوی دی. نو اجتاب دا په اصل کې وو اجتوابا د اف تعالی په وزن باندې. نو و متحرک دی تنینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو دغه و مونږ په الف سره بدل کو نو تدینه جوړ شو اجتاب. یجتابو دا په اصل کې دی یجتویبو د یفتعلو په وزن باندې. نو په دې کې هم دغه د قال والا قانون جاری شوی دی. نو یجتابو تی جوړ شوی دی. اجتیابا دا په اصل کې دی اجتوابا اجتوابا په دې کې د کم د قیال والا قانون دی هغه پکې جاری شوی دی. مخکې هغه قانون مونږه جاری کړو په قیالون کې. د هغې قانون خلاصه او حاصل دا دی چې کله په اجوف کې د واو نه په مخکې حرف باندې کسره وي نو په درې ځایونو کې دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی. یو صورت مونږه ذکر کړو چې کله و واقع وي د جمع په عین کلمه کې تدینه په مخ کې حرف باندې کسره وي نو دغه واو به مونږه په یا سره بدلو خو شرط ولداو چې د دغې جمع په واحد کې قانون دا جاری شوی وي. دویم ځای دا دی چې کله و واقع وي د مصدر په عین کلمه کې تدینه په مخ کې حرف باندې کسره وي نو دغه واو دا به مونږه په یا سره بدلو خو تدې دپاره هم شرط دا دی چې د دې په ماضي کې به قانون دا جاری شوی وي. نو دلته هم کم دا اجتیابا دی نو دا په اصل کې د اجتوابا مصدر دی او د وو نه په مخکې حرف باندې کسره ده او تدې په کومه فعل ماضي ده یعنی اجتابه په هغې کې قانون هم جاری شوی دی لہذا دلته به هم جاری کیږي. نو چې کله دغه و مونږ په یا سره بدل کو نو اجتیابا تی جوړ شو. فهو مجتاب مجتاب دا د اسم فاعل صيغه ده نو دا په اصل کې د مجتوبون د مفتعلون په وزن باندې نو و مونږ په الف سره بدل کو نو مجتابون ته جوړ شو. دقه شانتي د اسم مفعول صيغه هم مجتابون ده لیکن د هغې اصل له مجتوبون په و باندې فتحه ده نو دغه واو مونږ په الف سره بدل کو نو مجتابون ته جوړ شو او ظرف هم مجتابون راځي. نو دا مجتابون درې صيغې راځي د اسم فاعل اسم مفعول او د اسم ظرف. البته د اسم مفعول او د اسم ظرف کم اصل دی هغه مجتوبون دی او د اسم فاعل کم اصل دی نو دا مجتوبون دی. بیا و اوجتیبا ماضی مجهول نو دا په اصل کې دی اوجتوبا د اوفو توعیلا په وزن باندې. نو دلته د قیل والا قانون هغه پکې جاری شوی دی بیا پکې د میعاد والا قانون جاری شوی دی. د اوجتیبا د دې اصل و اوجتوبا نو تدې په آخر کې د فعیله وزن جوړ شوی دی اوجتوبا د اوج نه اخوا چې دا کم ټکي دی نو توبا د فعیله په وزن باندې دی. او څنګه چې مخکې مونږ ویلو چې په اجوب کې کومه کلمه د فعیله په وزن باندې وي نو په هغې کې به نقل د حرکت کیږي. نو خوا که کلمه حقیقتا د فعیله په وزن وي لکه قویلا خویفا بویعا وغیره وي او خوا که حکمن د فعیله په وزن وي. حکمن مطلب دا دی چې په دغه کلمه کې خو نور الفاظ هم وي چې دغه نور الفاظ سره مونږ ملاو کو نو بیا د فعیله وزن نه راځي لکه اوجو توبه نو در افتعل په وزن دی. لیکن چې کله ته مونږ د اوجو لري کو نو اخر کې تدې د فعیله وزن جوړیږي نو په دې کې هم دا قانون جاری کیږي. نو اوجو توبه تدې وو دا کسره
دا مونږه تاله ورکړه او د تانه مو ضمه لرې کړه نو اوجو تیوبت جوړ شو. بیا وو ساکن نو ته دینه په مخ کې حرف باندې کسره وه نو دغه وو مونږ په یا سره بدل کړو نو اوجو تیبت جوړ شو. او یجتابو په دې کې د قال والا قانون جاری کېږي. مخکې مونږ خبره وکړه اجتیابا فذاک مجتاب لم یجتب لم یجتب نو یجتب او یجتب نو دا په اصل کې وو یجتابو یجتابو نو چې لم په کله داخل کو نو په آخر کې دیلا جزم ورکو نو په معلوم او مجهول دواړو کې د الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی نو الف مونږ حذف کو نو لم یجتب لم یجتب ته جوړ شو. لا یجتابو لا یجتابو او بیا لا یجتابا لا یجتابا نو دا هغه مضارع ده خو یو په لاینه داخل شوی ده او دا بل لن په داخل شوی ده نو لن ولا نصب ورکړی دی. الامر منه اجتب نو اجتب دا مونږ جوړ کړی دی د تجتابونه. اجتب مونږ جوړ کړی دی د مضارع تجتابونه نو تا علامت د مضارع چې کله مونږ حذف کړه نو جیم ساکینو او بیا الف هم ساکینو نو مونږ تا ته وګتل نو تا باندې فتحه وه نو مونږ دا ویلو چې کله په دې باندې فتحه وي یا کسره وي نو مونږ به شروع کې حمزه وصلي مکسور راوړو. نو مونږ په شروع کې حمزه وصلي مکسور راوړه او د تج تابو تدې چې کم مونږ با اخر کې مولا جزم ورکو د الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی نو الف هم ته حذف کو نو اجتب ته جوړ شو. لتوجتب نو دا په اصل کې وو توجتابو نو د لام چې کله بالا جزم ورکو نو الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی نو الف هم ته حذف کو نو لتوجتب ته جوړ شو. دا شانته لیجتب لیجتب نو دا اصل کې وو یجتابو یجتابو نو د لام امر د وجه نه با ساکنه شو نو د الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی الف ته حذف شو نو لیجتب لیجتب ته جوړ شو. دا شانته والنهی عنه لا تجتب لا تجتب لا یجتب لا یجتب د لینه د وجه نه تدې چې کم اصل دی تجتابو تجتابو یجتابو یجتابو با هغه مجزوم شو نو د الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی الف ته حذف شو نو لا تجتب لا تجتب لا یجتب لا یجتب دا ته جوړ شو. والظرف منه مجتاب مجتابان مجتابات نو دا په اصل کې دی مجتوبون مجتوبان او مجتوبات په دې کې د قال ولا قانون دا جاری شوی دی. اوس راځو مونږه ته دې باب صرف کبیر له نو د ماضی معلوم گردان دی اجتابا اجتابا اجتابو اجتابت اجتابتا اجتبنا اجتبتا اجتبتما اجتبتم اجتبتی اجتبتما اجتبتن اجتبتو او اجتبنا نو د اجتابنا والا تر د اجتابتا د تسنیه مؤنث غایبه پوری په دې ټولو صيغو کې یو قانون جاری شوی دی د قال والا ځکه چې تدې اصل و اجتوابا اجتوابا اجتوابو اجتوابت اجتوابتا نو دغه وو دا موږ په الف سره بدل کړو نو دا اجتابا اجتابا دا ته جوړ شو. او دا اجتبنا نوالا تر د اخیره پوری په دې کې بیا دوه قوانین جاری شوي دي. یو د قال والا قانون دا غي د وجه نه وو په الف سره بدل شو نو بیا د الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین رالل نو الف ته حذف شو نو اجتبنا اجتبتا اجتبتما دا ته جوړ شو. وس راځو مونږه د ماضی مجهول گردان لا اوجتیبا اوجتیبا اوجتیبو اوجتیبت اوجتیبتا اوجتیبنا اوجتیبتا اوجتیبتما اوجتیبتم تر د اخیره پوری نو په دې کې هم د اوجتیبنا والا تر د اوجتیبتا پوری دو قوانین جاری شوي دي. یو د قیل والا قانون او بل د میعاد والا ځکه چې د اصل له اوجتوبا اوجتیبو اوجو تویب اوجو تویبا اوجو تویبا اوجو تویبو اوجو تویبت اوجو تویبتا نو تدې په اخر کې د فعلا وزن جوړ شوی دی نو د قیل د قانون د وجه نه د وو د حرکت دا مونږه تاله ورکو او د تانه مو ضمه لرې کړه نو بیا تدینه جوړ شو اوجو تیوبا اوجو تیوبا اوجو تیوبو نو وو ساکن دی تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو دغه وو مونږه په یا سره بدل کو نو اوجتیبا اوجتیبا اوجتیبو اوجتیبت اوجتیبتا دا ته جوړ شو. او د اوجتیبنا نه والا تر د اخیره پوری بیا پکې درې قوانین جاری شوي دي. یو دغه د قیل والا د میعاد والا او بل پکې د التقاء ساکنین والا نو ځکه چې د اصل وو اوجو تویبنا اوجو
تویبتا اوجو تویبتما اوجو تویبتم تر د اخره پوری. نو د قیله د قانون د وجنه د وو د حرکت د مونږه تعالی ورکو او د تانه مزمل لرکړه. بیا دغه وو د میعاد قانون د وجنه مونږه په یا سره بدل کو. نو د یا او د با په منځ کې التقاء ساکنین رااله نو یم ته حذف کو. نو اوجو تبنا اوجو تبتا اوجو تبتما داته جوړ شو. مضارع معلوم گردان ده یجتابو یجتابان یجتابون تجتابو تجتابان یجتبنا تجتابو تجتابان تجتابون تجتابین تجتابان تجتبنا اجتابو نجتابو. نو یو خو په دې پورا گردان کې د قال ولا قانون جاری شوی دی ځکه چې د اصل و یجتویبو یجتویبان یجتویبون او بیا تجتویبو تجتویبان یجتویبنا. نو وو متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف یعنی بتا باندې فتحه ده. نو دغه وو مونږ په الف سره بدل کو. البته په دې جمع مؤنث غایب یجتبنا او جمع مؤنث حاضر تجتبنا په دې کې بیا دو اجتماع ساکنین ولا قانون هم جاری شوی دی ځکه چې د کله د قال قانون د وجنه دغه وو په الف سره بدل شو. نو تدینه جوړ شو یجتابنا او تجتابنا. نو د الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی الف ته حذف شو. نو یجتبنا او تجتبنا داته جوړ شو. د مضارع مجهول گردان دی یجتابو یجتابان یجتابون تجتابو تجتابان یجتبنا تجتابو تجتابان تجتابون تجتابین تجتابان تجتبنا اجتابو نجتابو. په دې کې هم دغه دو قانونونه جاری شوي دي. په دې پوره باب کې د قال ولا قانون جاری شوی دی لکه یجتوبو یجتوبان یجتوبون. نو و متحرک دی تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. نو دغه و په الف سره بدل شو. نو یجتابو یجتابان یجتابون داته جوړ شو. البته د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر په صيغه کې بیا د اجتماع ساکنین ولا قانون هم جاری شوی دی ځکه چې د قال قانون د وجنه د یجتابنا او تجتابنا جوړ شو. بیا الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی. نو الف ته حذف شو. نو یجتبنا او تجتبنا جوړ شو. نو خلاصه دا شو چې د مضارع معلوم او مضارع مجهول کې په پوره صيغو کې یو د قال ولا قانون جاری شوی دی او په دې دوه صيغو کې جمع مؤنث غایب جمع مؤنث حاضر د معلوم او د مجهول دواړو کې د قال قانون سره سره د اجتماع ساکنینو قانون هم جاری شوی دی. بیا د اسم فاعل او د اسم مفعول گردان په ظاهر کې دواړه یو شان دي. مجتاب مجتابان مجتابون مجتابه مجتابتان مجتابات. البته تدې چې کم اصل له نو باغې کې فرق دی. د اسم فاعل کم اصل له نو هغه دی مجتوبون مجتوبان مجتوبون مجتوبه مجتوبتان مجتوبات. وو مکسور او تدینه مخ کې فتحه. او د اسم مفعول کم اصل له نو هغه مجتوبون مجتوبان مجتوبون مجتوبه مجتوبتان مجتوبات و مفتوح دی. نو په دواړو کې و متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. نو قال د قانون د وجنه په الف سره بدلیږي. نو په ظاهر کې دواړه یو شانتي دي خو کم اصل له نو هغه مختلف دی. بیا د لام تاکید بانون تاکید د ثقيلي گردان د معلوم او د مجهول. نو تدی هغه زوړ تفصیل دی په دې کې. ثقيلي د معلوم گردان وي نو په شروع کې به مونږه لام تاکید راوړو هغه د مضارع معلوم نه جوړیږي او د ثقيلي چې کم مجهول گردان وي نو هغه د مضارع مجهول نه جوړیږي. او مونږه دا خبره بار بار کړې و چې کله د ثقيله مونږه د مضارع په اخر کې ولګو نو رقم 15 صيغو په اخر کې پیش ته دغه پیش له مونږه نسب ورکو. د وو صيغونه به نون اعرابي غورځيږي. د جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر د صيغونه د نون سره سره به وو غورځيږي او د واحد مؤنث حاضر د صيغې نه به یا غورځيږي او دو صيغې هغه په خپل حالت باندې وي. نو ثقيلي گردان د معلوم لا یجتابن لا یجتابان لا یجتابن. نو په دې کې وو غورځیدل دي. لتجتابن لتجتابان ليجتبنان لتجتابن لتجتابان لتجتابن دلته وو غورځیدل دي د نون اعرابي سره سره. لتجتابن دلته یا غورځیدل دي. لتجتابان لتجتبنان لاجتابن لنجتابن. بیا د مجهول گردان دی ليجتابن ليجتابان ليجتابن لتجتابن لتجتابان ليجتبنان. د معلوم او د مجهول گردانونه یو شانت دي خو فرق پکې دا دی چې په معلوم کې علامت د مضارع مفتوح دی او په مضارع مجهول کې علامت د مضارع مضموم دی. نور یو شانت دي. بیا تدینه د خفیفه گردان دي
نو په کومو صيغو کې چې الف دی د هغې نه د خفیفې نه راځي نو د خفیفې ټولې اته صيغې شوې لا یجتابن لا یجتابون لتجتابن لتجتابن لتجتابون لتجتابین لاجتابن لنجتابن او بیا د مجهول ليجتابن ليجتابون لتجتابن لتجتابن لتجتابون لتجتابین لاجتابن لنجتابن. بیا گردان دی د نفی جهد بلم د معلوم گردان نو دا هم د مضارع د نفی جهد بلم د معلوم گردان د مونږ د مضارع معلوم نه جوړو او د نفی جهد بلم د مجهول گردان د مونږ د مضارع مجهول نه جوړو. نو لم چې کله په مضارع باندې داخل شي نو کومو پنځو صيغو په اخر کې پیش دی هغې له به جزم ورکوي د دوو صيغو نه به نون اعرابي غورځي او په دوو صيغو کې به عمل نه کوي. البته چې د کومو پنځو صيغو په اخر کې پیش دی لکه یجتابو تجتابو تجتابو اجتابو نجتابو او دغه شان مجهول یجتابو تجتابو اجتابو نجتابو کله چې لم په دې باندې داخل شي نو اخر کې خو چونکې دا جزم ورکوي نو چې کله جزم ورکي نو د الف او د با په منځ کې به التقاء ساکنین راشي نو دغه الف دا به بیا غورځېږي. البته چې کله مونږ بیا تدې په اخر کې د ثقيلين نون ولګو یا د خفيفين نون پکې ولګو نو دغه پنځو صيغو په اخر کې چې د کومه بعد نو بیا په دې باندې زبر راځي نو چې کله زبر راغی نو کم الف چې غورځېدلی و هغه به واپس راځي. نو دا خلاصه د نور په دې کې څه نشته دی. نو د نفي جهد بلم د معلوم گردان دی لم یجتب لم یجتابا لم یجتابو لم تجتب لم تجتابا لم یجتبنا لم تجتب لم تجتابا لم تجتابو لم تجتابی لم تجتابا لم تجتبنا لم اجتب لم نجتب. اوس د لام امر گردان هم دغه دی د حاضر د شپږ صيغو کې لام امر نه راځي نو هغه به شي لیجتب لیجتابا لیجتابو لتجتب لتجتابا لیجتبنا لاجتب او لنجتب. او د لاینهی گردان هم دغه شانتي دی لاینهی په ټولو صيغو باندې داخليږي لا یجتب لا یجتابا لا یجتابو لا تجتب لا تجتابا لا یجتبنا تر د اخیره پورې د لم په ځای به مونږ لا راوړو. اوس راځو مونږ د مجهول گردان له لم یجتب لم یجتابا لم یجتابو لم تجتب لم تجتابا لم یجتبنا لم تجتب لم تجتابا لم تجتابو لم تجتابی لم تجتابا لم تجتبنا لم اجتب لم نجتب په دغه پنځو صيغو کې الفو دا غورځېدلی دی. دا قشانته لام امر گردان دی صرف لم به مونږ لري کو دغه په ځای به لی راوړو لیجتب لیجتابا لیجتابو لتجتب لتجتابا لیجتبنا لتجتب او کوم لام امر دی نو هغه د مجهول په ټولو صيغو باندې داخليږي. دا قشانته گردان دو لاینهی هم دی د لم په ځای به مونږ لا راوړو. بیا لاندې د نفي معلوم گردان دی نو دا هغه د مضارع معلوم گردان دی او خو به شروع کې په لا راغله او د نفي مجهول گردان هغه د مضارع مجهول گردان دی هغه قوانین پکې جاری شوي دي خو به شروع کې پکې لا راغله. بیا د لن ناسبه گردان دی نو هغه د مضارع معلوم گردان دی خو لن پنځو صيغو له نسب ورکړی دی د وونه نون اعرابي غورځولی دی او په دوو کې عمل نه کوي او دقه شانتي د لن ناسبه د مجهول گردان د مضارع مجهول گردان دی خو لن پکې خپل عمل کړی دی پنځو صيغو له نسب ورکړی دی د وونه نون اعرابي غورځولی دی او په دوو کې عمل نه کوي. اوس د امر حاضر معلوم گردان اجتب اجتابا اجتابو اجتابی اجتابا اجتبنا نو دا مونږ د مضارع معلوم د حاضر د شپږو صيغو نه جوړ کړی دی او هغه د قانون د جاری کولو نه وروسته وي تجتابو تجتابانی تجتابونا تجتابینا تجتابانی او تجتبنا نو تدې شپږو صيغو نه دا جوړ شوی دی. نو تا علامت د مضارع چې کله مونږ حذف کو نو بیا جیم ساکن دی نو مونږ تا ته وګتل نو په تا باندې فتحه ده نو دې وجه نه به شروع کې مونږ حمزه وصلي مکسور راوړه. بیا د واحد دا کومه صيغه چې ده نو په دې کې د امر حاضر د معلوم د وجه نه دغه پیش مونږ په جزم سره بدل کو نو د الف او د با په منځ کې التقاء ساکنین راغی نو الف ته حذف شو نو اجتب ته جوړ شو او په دې نور صيغو کې سلور کې نون اعرابي وغورځېدله نو د هغې نه جوړ شو اجتابا اجتابو اجتابی او اجتابا او اخرانه کې نون جمع مؤنث هغه په خپل حالت باندې وي
نو هغې نه جوړ شو اجتبنا. نو پوره ګردان د اجتب، اجتابا، اجتابو، اجتابي، اجتابا، اجتبنا. اوس د دې نه چې ثقیلې ګردان کله مونږ کوو نو امر حاضر معلوم کمه د واحد صيغه د اجتب. نو دې کې چونکې الف د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شوی نو اوس په دغه بالا مونږ فتحه ورکو نو دغه الف به واپس راځي. نو ثقیلې ګردان بشي اجتابن، اجتابان، اجتابن، اجتابن، اجتابان، اجتبنان. د خفیفې ګردان بشي اجتابن، اجتابن او اجتابن.